حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. زما مسلمانانو عزتمندو اصل خبره داره پرون مبادیات شوي دي. کلیپ ته خو د سره ضرورت نو د کلیپ کړی دی. د کلیپ د مقصد داره لومړنی مقصد داره چېرې د کلیپونو ته به خلک متوجه شي نو دا که مبادیات یې شوي دي نو دا به څوک وونري او مطلب دا خلک به بلې غاړې ته متوجه شي. دویمه خبره داره چې دی وایي چې آینده مجلس کې وایي زه ستاسو سره نه کښېنم، ته به په زور باندې کښېنې. 15 ګواهان دي، 3 امیان دي او 2 ستا خپل ملګري ما سره چې کوم دی لیکل کړل دي، دستخط یې کړل دي. ما سره یې دلته په دعوه باندې دستخط یې کړل دي چې دا به په دې دعوه باندې به زه چې کوم دی میدان ته حاضرېږم. صرف وخت او د ځای خبره ده، هغه به زما ستا چې کوم دی کېږي په واټساپ باندې. 15 ګواهان دي او 3 امیان دي او 2 چې کوم دی ستا ملګري دي، هغه به د باندې چې کوم دی لعنت وایي. ته څه وایې؟ میدان ته به خامخا راځي او په څه باندې به راځي؟ هغه هم چې کوم دی دعوه به موږ په نیټ باندې ورکړو چې کومه دعوه ده، دعوه چې کومه باندې موږ میدان ته راغلي وو. دعوه دا وه چې د جمعیتي هیڅ عمل قابل قبول نه دی، ځکه چې د هغوی په کتابونو کې داسې شرکیات او بدعات دي چې د هغې د وجې نه دوی که په کعبه کې دندم یو عمل کوي نه قبلي. په دې باندې بحث دی او ورته رسته کېده. دې ته چې کوم دی ضرورت نشته، د کلیپونو ته هم ضرورت نشته دی. ته چې را کلیپونه کوې ته را خبره پټوي. او بله دویمه خبره دا ده چې مناظره شوې ده، دا مبادیات چې شوي دي نو دا تقریبا 2 ګنټې شوي دي او تا صرف چې کوم دی د هغې نه 45 منټ شیر کړي دي. خو دم دلیل په دې دی چې په دې کې ته خراب شوې. ته خپل چې کوم دی په خپله دا ټوله شیر کړه، زه تا ته انعام در کوم دا ته ټوله شیر کړه. بله دی دا خبره چې بیا وایي چې کوم دی او مناظرې نوم یې د مناظرې ورکړلی، بل دا د پاسې پرې لیکلي جمهوریت مناظره. دا د جمهوریت مناظره نه وه مولوي صاحبو، دا به موږ پر سکرین راولو چې په دې موضوع باندې مناظره وه چې ستاسو عمل قابل قبول نه دی، عقاید خو شرکیه دي. په دې باندې بیا تا چیلنج قبول کړی، دا ټول به موږ سکرین ته راولو او په خپل چې کوم دی په خپل پیج نه ورکړي دي چې په دقې زما چې کوم دی چیلنج قبول دی. ته څنګه ګډې وړې وایې؟ بله دی دا خبره کوي چې ستا خوښه ده چې په کومه موضوع راځي. زما خوښه وه او موضوع تعیین چې شوې راغله 2 هفتې مخکې شوې دی. 2 هفتې مخکې په دې باندې شوې ده د دقه موضوع چې ستاسو عقاید شرکیه او بدعي ستاسو په کتابونو کې، په دې باندې هم میدان ته راځي. بله دا خبره چې عوامو له چې کوم دی دوکه ورکوي. عوامو له دوکه مه ورکوه. عوامو ته کله وایي چې دا زموږ بحث په جمهوریت باندې و، دوی په دې موضوع میدان ته نشي راتلی. دوی ته زه چیلنج ورکوم. ما درته چیلنج په هغه ځای کې مخامخ هم درکړو او په هر کلیپ کې مې هم درته هم چیلنج دی، اوس مې درته هم چیلنج دی، 2 هفتې مخکې مې درته هم چیلنج و. انشاءالله تر قیامت د سبا پورې مې درته چیلنج دی چې په دقې موضوع به راشي چې ستاسو عقاید شرکیه او بدعي دي. خلکو له به چې کوم دی سترګې نه تورې، هر څوک ستاسو په شان لاعقل نه وي، د مشرکانو په شان بدعتیانو په شان خلک پوهېږي بلې خبره. او زه یم چې ستا د خپل ملګري چې راسره کوم ناست وو قسم په خورې که نه چې دا به ستا باندې لعنت وي، خو په ظاهره به څه نه وي. او را بعضې راسره په کلیپ کې ناست هم نرې کېدای شي دغه نوم مختلف شوي، اختلاف یې راسره راغلی د دې د وجې نه. بله خبره دا ده چې دی وایي چې د بجلي بنده کړه. اصل خبره دا ده چې راځئ خو ستا و نو بجلي د بندولو حق زما شو که ستا شو؟ ګډې وډې مه وایه د خلکو په. او بجلي بنده کړه هغې حقیقت سره قسم دی که هغه زه پرې میډیا باندې ویم ځان راته بد ښکاري. زه ذاتیات زه نه چېړم چې دا بجلي د څه وجې نه بنده شوه. که هغه زه ویم قسم په خورې چې خلک به راته بدې راته وایي چې راته مولای راته الفاظ استعمال کړو، هغه زه نه یم خیر دی په هغې به پرده واچو. خو دغه خبرې مه کوه، ګډې وډې مه وایه، د خلکو سترګې مه توروه. بله دی خبره چې دغه خبرې وي په دې باندې دا مبادیات چې کوم دی شوي دي انشاءالله ټول به شیر کېږي. بېګا زموږ پیجونو کې مسله وه لږه غونې نیټ هم مسله وه، انشاءالله دا به ټول شیر کېږي. پنجپیریانو ملګرو ته او موحدینو ملګرو ته مې دا درخواست دی چې چا په پراپګانډو کې مه راځئ. انشاءالله ټول به شیر کېږي، یو جز شیر شوی دی او ټول به انشاءالله هغه ترتیبوار شیر کېږي. نو هر ملګری د دې خبرې انتظار کوئ، انشاءالله شیر به شي. او نور دی الله رب العزت موږ د بدعتیانو د سوري نه وساتي، د بدعتیانو او د مشرکانو د سوري نه خدای پاک ځناورانو وساتي. ځکه چې د دوی د مشرک چې راغه خو په ځمکه بوج دی، د مشرک د وجې نه ځناورو ته چې کوم دی عذاب میلاویږي او دارنګې سزا میلاویږي. نو مشرکان او بدعتیان که دغه عقاید ښیي، زه بیا وایم زه تعصب نه کوم، که دغه عقاید ښیي والله که بخښنه ښه نشته دی، خالدن په جهنم
جهنم کې همیشه لپاره جهنمي هغه څوک دی چې د شرک په عقیده لري که د شرک عقیده چې کوم عقاید په کتابونو کې دي دغه نظریات خو بیا درته وایم چې په دغه میدان ته راشه او ولیکه چې یاره دغه او لیکلي دي دي رښتیا ته به راځي دعوه ما سره موجوده موږ به سکرین ته راولو دغه دعوه باندې تا دستخط هم کړل دي او په دې باندې جواب دعوه هم شوې ده چې زه په دې باندې میدان ته راځم او ګواهان هم چې کوم دي په دې باندې شوي دي انشاءالله تفصیلي خبرې نور کلیپونو میلیپونو ته ضرورت نشته دی دغه خبره ده چې په دې باندې میدان ته راځي دا مې وضاحت دپاره وکړو داسې نه چې ملګري چې کوم دی په دغه کې رانشي په غلط فهمۍ کې رانشي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين